ځکه دا دلته د یو کس 2 3 یا 15 لسو دا خبره نه ده، ژوند خبره نه ده، دا د لکونو د 3 میلیونه خلکو چې دا د ژوندۍ خبره ده. اول خلک ځمکه نه لري افغانان، ځکه چې دلته هغوی 500 کاله تېر کړي دي. بیا چې څوک ځمکه لري هلته هغوی د ماسټر پلان په نوم باندې آبادۍ ته یې نه پرېږدي چې دې باندې ماسټر پلان یو ځل تطبیق شي، بیا هغې نه وروسته به تاسې آبادي کوئ. نو خلک چې لاړ شي هلته به څه کوي؟ سرپناه نشته دی. زموږ امارت اسلامي باندې دا غږ دی چې وروره ته دا کار مه کوه، خلک پرېږده آبادۍ ته. دا خلکو ته درېیم هېواد ته ځای ورکړي، لاړ شي درېیم هېواد ته، ځکه چې دا خو راغلي وو د دې خپل ناموس او د خپل عزت او سر بچ کولو لپاره راغلي وو. ته بېرته چې بیا داسې لېږي چې هغه دلته زموږ چې وځو. اوس بیا یو خبره دا کومه چې د پښتونخوا د پولیسو موږ شکریه ادا کوو چې دلته زموږ ناموس او دې ته ډېره په درنه کتلي. خو د نورو صوبو خلک چې دي هلته د هغې ځای پولیس د خلکو ناموس چې دی دا بېعزتي وکړله، د خلکو د هغه بشري حقوق یې پایمال کړلو. نو ټیم کې دي دغه د افغانانو استازي کښېنئ، موږ سره دې په شریکه باندې ټیم ټیبل جوړ کړي چې کوم ټیم ټیبل جوړ شو انشاءالله هغه ټیم ټیبل به بالکل نافذ العمل وي، موږ به یې دا سره عملي کوو، باعزته توګه به یې عملي کوو. پاکستان کې تقریبا دا 15 لسیزه ده چې دلته اوسېږو، خو الحمدلله په دې 15 لسیزو کې په پاکستان کې موږ پر امن اوسېدلي وو. د دې ځای خلکو موږ ته ډېره مینه راکړې ده. دلته د دې خلکو موږ چې هر څومره شکریه ادا کړو موږ نشو ادا کولی دې شکریه، ځکه چې 40 کاله دا موږ له په خپله سینه باندې ځای راکړ، ام حکومت ام عوامو ولس ټولو. نو د دې شکریه چې موږ څومره ادا کړو دا به کمه وي او دا به نمک حرامي وي چې موږ شکریه ادا نه کړو. زموږ بعضې مشکلات دي، دا نوې خبرې راغلي دي چې اول ټیم نه ورکوو، زموږ مهاجرو ته ایکسټنشن نه ورکوو، هغې نه وروسته چې کله ایکسټنشن یې ورکوو نو اوس د یو میاشتې خبره شوله. نو په دې یو میاشت کې دا هیڅ ممکن نه ده چې د 15 یا 500 کالو زندګي دا په یو میاشت کې راغونډه شي او د یو ملک نه بل ملک ته دوباره نوی هجرت وکړي. دا هیڅ د عقل تقاضا هم نه ده، دا نه د بشري حقوقو په چوکاټ کې دا شی ځایږي. دا ډېر وخت غواړي، زمان غواړي، او دغه وخت او زمان زمونږ د دې ناستې مقصد هم دغه دی چې موږ له وخت او زمان راکړي او په عزت سره موږ خپل وطن ته واپس شو. خو سره دې موږ څه غوښتنې لرو چې هغه زموږ غوښتنې UNHCR ته متوجه دي، پاکستان حکومت ته متوجه دي او امارت اسلامي ته متوجه دي. موږ چې د دې ځای نه لاړ شو افغانستان ته، په افغانستان کې اول خو د خلکو ځمکه نشته، یو کور راغلی و دلته، اوس 40 کورونه دي جوړ شوي دي. نو هغه کور هغې ته اکتفا نه کوي، اول ځمکه نه لري. که بیا ځمکه لري نو چې آبادي کوي په افغانستان کې د ماسټر پلان په نوم باندې. اواز بوچت بخیر. د اول خلک ځمکه نه لري افغانان، ځکه چې دلته هغوی 500 کاله تېر کړي دي. بیا چې څوک ځمکه لري هلته هغوی د ماسټر پلان په نوم باندې آبادۍ ته یې نه پرېږدي چې دې باندې ماسټر پلان یو ځل تطبیق شي، بیا هغې نه وروسته به تاسې آبادي کوئ. نو خلک چې لاړ شي هلته به څه کوي؟ سرپناه نشته دی. زموږ امارت اسلامي باندې دا غږ دی چې وروره ته دا کار مه کوه، خلک پرېږده آبادۍ ته. نو یو دغه ستونزه زموږ د امارت اسلامي نه دا غوښتنه ده. بل UNHCR چې دی، UNHCR دا مسؤلیت لري، دا ذمهواري د UNHCR ده چې دلته د افغانان پراته دي، دوی ته چې څه مشکلات جوړېږي، څه مسلې وي، دا مسایلو ته UNHCR حل کړي. زموږ د UNHCR نه دا غوښتنه ده چې دوی سره کښېنئ. ولې به یې نه مني؟ دا خو دنیا ټوله په سیاست چلیږي، تاسې به دلایل به هم کمزوري چې هغې تاسې نشئ قانع کولی. قوي خلکو ته راولئ، کښېنوئ، د دوی څه مطالبې دي دا ټول سره ومنئ. ځکه دا دلته د یو کس 2 3 یا 15 لسو دغه خبره نه ده، د ژوند خبره نه ده، دا د لکونو د 3 میلیونه خلکو چې دی دا د زندګۍ خبره ده. نو د 3 میلیونو خلکو د ژوند سره لوبې کول دا په کار نه دي. UNHCR هم دا خواهش دی چې دوی سره په کلکه باندې کښېني. امارت اسلامي نه غوښتنه وکړي ورشي، اقوام متحده د جنیوا نه هغې نه مشران راشي، دوی سره کښېني، د دوی چې څه مطالبې دي پاکستان حکومت هغه دې ومني. اوسه پورې بار ټیمونه ورکول اوس یې نه ورکوي. نو دا ولې؟ خو دا ده چې د دې چې څه مطالبې وي چې هغه UNHCR د هغه نه قاصر وي د هغې د پوره کولو نه، نو دغه وجه به وي. بیا که فر مثال نشي قانع کولی، دا خلک نشي قانع کولی، پاکستان دې ته نه جوړېږي، نو زموږ بیا د UNHCR نه دا غوښتنه ده چې دا خلک هلته په دې وخت کې داسې خلک په دې ډله کې شته دي چې هغوی ته هلته د سر خطر دی، هغوی ته هلته مشکلات جوړېږي. نو بیا دې دا خلک خیر دی او کیسونه هسې هم اخیستي دي او نور دې چاڼ پکې وکړي، دا خلکو ته درېیم هېواد ته ځای ورکړي، لاړ شي درېیم هېواد ته، ځکه چې دا خو راغلي وو د دې خپل ناموس او د خپل عزت او سر بچ کولو لپاره راغلي وو.
ته بیرته چې بیا داسې لیږي چې هغه دلته زموږ چې وځو اوس بیا یو خبره دا کومه چې د پښتونخوا د پولیسو موږ شکریه ادا کوو چې دلته زموږ ناموس او دې ته ډېره په درنه کتلي خو د نورو صوبو خلک چې دي هلته د هغې ځای پولیس د خلکو ناموس چې دی دا بېعزتي وکړله د خلکو د هغه بشري حقوق پایمال کړلو نو د دې ټولو سره چې دا پایمالېږي او دا ناموس موږ راغلي څه یو موږ راغلي دې لپاره چې دلته زموږ حیا او عزت او ناموس خوندي شي ولې دلته بېرته زموږ بېعزتي کېږي نو موږ په دې باندې ګیلمنه مو او دا د نور خواهش کوو چې بند شي دا کیسې نورې خو د پښتونخوا حکومت نه موږ شکریه ادا کوو چې تر اوسه پورې دغسې عمل د افغانانو سره نه دی کړی د یونیسیار یو مطالبه زموږ دا ده چې دوی پخوا ورکول $400 یو دم یې راواخیسته 9 د اپریل پورې 400 په لسم باندې یو دم واخیستلو $15 یې کړل نو $15 خو هېڅ شی نه دي نو موږ دا خواهش دی چې دا خلک غریب دي بېوسه دي دلته دوی 45 کاله چې دی هجرت تېر کړو نو دا 45 کاله د مهاجرت سره دا خلک هلته هېڅ نه لري نو که د دې ځای نه ځي تاسې کم از کم دوی ته $10 فی کس باندې ورکوئ ځکه په عراق کې وو عراق چې دی هغه یو 9 کاله چې دی د هغې هجرت و هغوی هم $10 ورکړه زموږ 15 چې موږ زیات نقصاني شوي وو موږ ته زیات تاوان را رسېدلی دی په کار دا دی چې موږ له چې $10 راکړي د 1000 نه زیات راکړي خو د عراق دغه سره خو د موږ شمېر کړي که نه چې څنګه هغوی له ورکړي هماغه موږ له $10 خو دې راکړي کم از کم پاکستان دا غوښتنه ده چې افغانان نور دلته موږ نشو برداشت کولی او چې وي نو د ویزې سره به وي پیوار کارډ او یا ایس سی کارډ دا ټول چې دی دا ختم شلو او دوی به د ویزې سره اوسېږي نو زموږ د دوی نه دا خواهش دی ټیک ده چې ته ویزې سره موږ نه اوسېدل غواړي نو هلته یو ویزه په $1,800 ویزه ده او په یو فامیل کې چې دی 1015 افغانان اوسېږي نو چې دوی سره دومره پیسې وي چې ویزې لګولې وي نو بیا به ستا دا سوال او دا مشکلات سره دوی به نه مخامخ کېدل خو اوس تاسې وګورئ چې 15 کسه فامیلو ته چې $500 دغه شي نو $12,000 دا چا په وس کې دي ویزه کې دې سهولت راولي اسانتیا دې راولي په دغه ای سی سی او پیوار کارډ په دې دې طویل المدت ویزې ورکړي د 3 کالو 4 کالو ویزه دې ورکړي دا ویزه چې ختمه شوله په دې دوران کې موږ د دې مسؤلیت لرو چې دغه خلک دغه افغانان زمونږ دا موږ په دې قانع کړو چې دا ویزه دې ختمه شوله ته ګوره بیا مهاجر پاتې نه یې ته ګوره ته افغانۍ دې ویزې اخیستلو سره ته افغانۍ پاتې شولې ته ویزه دې ختمېدو سره که بله ویزه اخیستې شي توان د دې لري خو واله که نه لري نو په دغه دوران کې چې کومه ستا دا ویزه ده په دې کې تر وروسته بس ځان بار که او غونډ که ځه نو خلک به خپله هغه دغه باندې پوه شي موږ دلته تر اوسه پورې په پیوار کارډ اوسېدلي وو پیوار کارډ داسې دی که هغه ټیم ختم شي بل ټیم راکړي چې بل ټیم ختم شي بل ټیم راکړي نو یو دم یې داسې میاشت کې ټیم کله موږ نه دی راکړی چې میاشت کې ټیم راکړی بله خبره پکې دا ده چې دوی کله ټیمونه ورکوي نو ټیم کې دي دغه د افغانانو استازي کښېنوي موږ سره دې په شریکه باندې ټیم ټیبل جوړ کړي چې کوم ټیم ټیبل جوړ شو انشاءالله هغه ټیم ټیبل به بالکل نافذ العمل وي موږ به یې دا سره عملي کوو باعزته توګه به یې عملي کوو خو داسې نه چې بس یو میاشت کې 10 لکه خلک د ورځې چې هېڅ چوټي پکې ونشي بالکل پکې د جمعه او اتوار او خالي پکې رانشي نو یو لک کسان اړول دا خو عقل هم نه مني یو بشري نورین هم منځته راځي دا خو د عقل بالکل لرې خبره ده نو هغه څه چې ممکن وي زموږ د پاکستان د حکومت هغه غوښتنه ده چې باعزته توګه زموږ واپس یوشي او دغسې نه لکه دا دوی چې یو میاشت ټیم ورکړی دی نو دا خلک چې تجارت راغونډوي دا معاملې خپلې راغونډوي دا معاملې په میاشت کې نه راغونډېږي نو زموږ خواهش پکې دا دی چې هغه کومه چې موږ له د سینې په سر وخت راکړی ځای راکړی دی موږ هغې ته د قدر په نظر ګورو هغې ته موږ د هغې مېلمستیا دوی ستاینه کوو دوی هغې شی ته ډېر هغه بالکل نظر انداز کوي هغې ته نه ګوري چې یاره موږ دوی 40 کاله دوی وساتل اوس یې ولې دغسې په سپکه وشړو دغه خپل 40 کاله خدمت او ګډه دا ولې بسینله وکړو دوی ورته نه ګوري دغه ته خو موږ بلکې بیا هم د دوی هغه خدمت او د دوی هغه دغه ته د قدر په سترګه ګورو دوی نه دا خواهش دی چې خپلې کړنې ته تاسې هم د قدر په سترګه وګورئ افغان حکومت نه زموږ دا خواهش دی چې دا خلک د لاس په کار شي لاس د ځینې نه کیني مخکې به چې څه مسله راغله نو جمهوریت به اواز وکړه په به چې د کیبه ناستلو سره خو اوس دوی قطعا غږ نه کوي زموږ نه دوی نه دا خواهش دی چې دوی راپاڅېږي دوی انیسیار سره د کین دا په 2002 کې یو معاهده لاسلیک شوله د انیسیار د افغان او پاکستان تریپایټایټ په نوم باندې دغه تریپایټایټ دغه چې جوړ شوله معاهده
نو په هغې کې به دوی دا کړي چې موږ د مهاجرینو دپاره چې څه مسله کوو څه فیصله کوو هغه به موږ درې واړه په دغه کې 3% کې به د دې دا به ډیسایډ کوو خو ولې اوس یو پاکستان حکومت لګی دی انحصار هم خپل هلې ځلې کوي موږ ته یې ویلې موږ هلې ځلې کوو لګي او ساره ما خبرې ورسره شوي دي خو افغان حکومت د دې نه بهر دی په کار دا دی چې دا درې واړه کینی او زموږ په هکله باندې فیصله په درې واړه په شریکه وکړي او که داسې وي چې دا هغه په ارام ناست وي امارت اسلامي او دا خلک د دې نه دا دیش لکه ورپاسې هلته واړئ نو د هغې دپاره ډېر یو درد سر جوړیږي موږ امارت اسلامي باندې دا غږ دی چې دا درد سر ځان له مو جوړوئ اواز اوچت کوئ په ترتیب باندې دې سره کښېنئ راشئ خبره وکئ ځکه دیش لکه خلک کې ځوانان دي دا چې هلته دننه کار نشته اقتصاد نشته کار روزګار نشته کار روزګار چې نی نو د اقتصاد مشکل پیدا کېږي چې اقتصاد مشکل پیدا شو ځوان څه کوي غلطو ته ناسجي امنیت دې خرابېږي دا ستا کم ښه امنیت چې دی دا ښه دغه دی چې برابر کړی دی نظم دا له ګډوډ کېږي دیش لکه خو لږ خلک نه دي ډېر خلک دي نو موږ دا ویو چې تاسې په کار اجلاس په کار شئ امارت اسلامي باندې امدا غږ دی